باب النهي عن استقبال القبلة لغائب أو مضرب. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن البصري قال حدثنا البصري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن الذي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم القائد فلا تستقبلوا القبلة بغائب ولا مضرب ولا تستقبلوها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب رضي الله تعالى عنه فإن الشام وجدنا ملاحيق قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن حارث وباقر بن ابي الهيثم ويقال باقر بن ابي معقل وابي امامه وابي هريره وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. قال ابو عيسى حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه احسن شيء في هذا الباب واصحه. وابو ايوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته ابو بكر. قال ابو الوليد المكي قال ابو عبد الله الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائب ولا مولد ولا تستقبلوها انما هذا في الميامين. فاما في القلوب المبنية له رخصة في ان يستقبلها. وهكذا قال اسحاق وقال احمد بن حنبل انما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بغائب او مولد. فاما استقبال القبلة فلا يستقبلها كانه لم يرى في الصحراء ولا في الخريف ان يستقبل القبلة. هذا بل متزوج. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بالمولد فرأيته قبل ان يقبض بعام ان يستقبلها. يستقبلها وفي بعض عن ابي قتادة وعائشة وعباد رضي الله تعالى عنه. قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه وفي هذا الباب حديث جابر في هذا الباب حديث حسن طريق. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة. اخبرنا بذلك قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة وحديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة وقول لهيعة ضعيف عند أهل الحديث صححه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لقيت يوم على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاله مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في النهي عن استقبال القبلة بغاية او مولد. امام الترمذي رحمة الله عليه دا آداب قولية والاستئذان فارشو وآداب فعلية وكيشو. ما في قولي آداب استئذان كداخله کی سبب او جبال كلي سبب تعرف شو قولي آداب اس فعلی آداب ذکر کرے شيء استنجاء داخل شيء فعلی آداب نو قبلی تبما او شاکے کبانکے یا ورستو جو فعلی بالادب خیر استنجاء قول اولانا طول شکنا یا بلادب خیر شکانی بسو استعمال نا فعلی آداب دریب استعمال او قدم و قدیات استعمال نو دغاقم کی دو بارونو کی قولی آداب او اس فعلی آداب دا استنجاء دا قولو داخل ذکر گئے نو سوئی
باب في النهي عن استقبال القبلة بغاية أو قول. دلته کې دا باب د حدیث الفاظ دي روان ان شاء الله. نو البته د قبلې او د غایب او د قولو د دې بیان ورته ان شاء الله. دې کې یو څو ضروري مباحث دي. یو خو زموږ ضروري مبحث هر دی چې لیږي چې احوال روان. دویمه شرح د حدیث او دریم چې کوم اعتراضات ایرادات دي د هغې جواب. او څلورم مسائل مستنبطات. دا خو زموږ تقریبا هر ځای کې شوی احوال نبوات و شرح الحدیث جواب د ایراداتو نه او مسائل مستنبطات. خو دلته کې یو بله خبره د زیاتي ادا د بیان د مذاهبو دی. په دې کې کار د مذاهبو دي، ادله د ظاهرینو دی او ترجیح تمام والراجح دی. بیان د مذاهبو په دې باب کې ادله د ظاهرینو یعنې د علماو او ترجیح تمام والراجح. او مولانا چې ستاسو خیالي چې بعضې ځای کې هر ځای کې نه کله کله دی د ائمو اختلاف چې راشي متضاد بابونه ذکر کړي. یو باب په ذکر کې باب رفع الیدین فی الصلاة دی، بل پکې باب ترک رفع الیدین فی الصلاة دی. یو دی پکې باب الجهر بالتأمین، بل دی پکې باب الإخفاء بالتأمین. ذكر دلته کې کېښوده باب النهي عن استقبال القبلة بغاية أو قول چې استقبال د غایتو او په قول په قبلې ته نه کې. وروسته باب ته وګوره، ما دویم باب په تاریخ ووایي باب ما جاء من الرخصة في ذلك. رخصت په دې کې څه چې استقبال قبلې ته په غایتو او په قولو کولی شي په بعضې مواقعو کې کولی شي. نو دلته کې نهي د استقبال نه شوه، هلته رخصت د استقبال شو. نو دا د امام ترمذي رحمة الله علیه بعضې میزات دي، بعضې خصوصیات دي چې د متضاد بابونه لري چې کوم ځای د امامانو اختلاف شو یا په حدیثو کې ظاهري تعارض راشي نو دې هلته متضاد بابونه لري. دا متضاد بابونه امام بخاري راوړي، دا متضاد بابونه امام ترمذي راوړي، دا متضاد بابونه دا امام ابو داود راوړي او دا محدثین راوړي. خلاصه کړه خبره. نو دا مباحث شو. اوس برای لومبۍ خبرې نه چې د رواتو حالات دي. دا د استاد دی سعید بن عبدالرحمن المخزومي مولانا صاحب دا ثقه راوي دی. دا صرف د دوه محدثینو استاد دی. په صحابو ستو کې ګورئ، دا نورو ډېرو دی په صحابو ستو کې صرف د امام ترمذي او د امام نسائي استاد دی. د امام ترمذي او د امام نسائي استاد دی په پاس او دی په مکه مکرمه کې وفات شوی دی. ثقه راوي دی او مات بمکه په مکه مکرمه کې دی وفات شوی. او مخزومي ورته وایي بنو مخزوم یو قوم دی، هغې ته منسوب دی. بنو مخزوم یو قوم دی، هغې ته منسوب دی. نو ثقة شیخ الترمذي والنسائي مات بمکه او د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري. نو مخزومي ودي بنو مخزوم د قریشو قبیله ده. قال حدثنا قال قال ابو سعيد ذكر حدثنا مقوله د سعيد ده حدثنا فاعل سفيان دي او ما يمكن حدثنا مخففين قلنا خلق وجه. قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان ابن عيينة ثقة الإمام اتفاقا ثقة الإمام دي او کله کله تدریس کوي. ولدا علماء تطبق کړی دا نو تدریس ټول د صفاتو نه دی، تدریس ټول چا نه دی د صفاتو نه دی. شيوخ د ټول صفات چې کوم د تدریس کوي نو ځکه د تدریس مضر نه دی، اسم مضر نه دی تدریس. او دا سفیان کوفیون ثم مکیون، کوفیون ثم نو د کوفې بیا مکې مکرمې ته نقل شوی. صرف دومره ده چې په آخر وخت کې حافظه کې لږ تغییر راغلی.
ودلته نقصان ځکه نشته چې سړي د ځوانۍ کې نقل کړی دی محدثین دي لیکي نو سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه ماوی ثقة امام تدریس کله کوي او د تدریس مدیر ذکر نه دی علماء د تدریس په څیر تاسو کړی دا تدریس ثقات او کوفی بیان نقل شوی دی مکه مکرمه ته او ما هو چې په اخر وخت کې حافظه کې نقصان راغلی دی او سعید بن عبد الرحمن نے بدوانه کې نقل کړی دی نو حدیث کې څه نقصان نشته ان الزهري د زهري کومه خبره کړې و یاد لري محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري زبن زهرة المنصوب دي او لا اجل لو تابعين او ما ویلو تاسو ته چې دا ابو داود د حدیث مبارک یا ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم دي امام بخاري وي او حافظ بن حجر وي دي عن عطاء ابن يزيد الليثي دا تابعين عطاء او دا مدني دي مدینه منوره کې پاتې شوی دی او ثقه دی او مولانا صاحب لوی محدث دی لوی محدث تابعی دی لوی محدث کې زهري تابعی دی لوی تابعی دی او د بنو لیث یو قبیله د هند منسوب دي لکه لیثي ورته وایي نو دې د اجل او تابعین نشو د اجل او تابعین عطا اجل او تابعین او مدني دی د زګي ټول مدینه کې تیر کړی د وفات مدینه کې او ثقه دی بنو لیث منسوب دی عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ابو ايوب الانصاري زوج امرأة ابو ايوب الانصاري نم خالد بن زيد مستوری مقبل هو نم خالد ابن زيد خالد ابن زيد او مولانا صاحب دا هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف یو ورځ په کول کې دی او دې په بیعت عقبه کې شامل بیعت عقبه کې په تفصیل درته کوم تفصیل وکوم ان شاء الله هغه داسې مختصر وي چې د مدینه خلک تلو حج لا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په موقع کوشش کاوه چې د بهر نه څوک راشي او زور ایمان دعوت ورکړه موږ مسلمانان نشبک کسان د مدینه په بنا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شو نو اته ورته ولانه نشاته پټ کوته چې د مکه مشرکان خبر نشي ضرر وته هغه ورته په بنا دغه شیطان چې ورته وي جمره کبرا دا ورته دلته وا اوس هغه ورته نشته حکومت باندې کړی نو دا ورته شاته یو ځای نو هلته دا بیعت شوی نو بیعت عقبه ورته نو هغه ځای باندې ترکیان بیا جومات جوړ کړی نو چې کله هغه ورته جومات ختمه کړه جومات راښکاره شو بالکل چې سړی جمره کبرا کړ شیطان پوری نو مخامخ ګاري دا د مونډه شاته او په مونډه حکومت والا په جومات ښکاره شو نو شپږو کسانو حضور پاک سره بیعت وکړ مسلمانان رسول الله مبارک په دې دغه مکه ته په مدینه کې اسلام خور کې نو کال له 12 کسان راغله یو تقول دا مونډه شاته رسول الله مبارک غیر دعوت ورکړه د مسلمانانو سبا کې راځو نو بل کال دعاو یا دریو یا کسان د مدینه نه راغله نو هغه مونډه شاته رسول الله مبارک دعوت ایمان ورکړه مسلمانانو نو هغه کسانو بیا نبی علیہ السلام ته دعوت ورکړه چې د مدینه منوره ته راشه سره ورغلو نو دا خلکو انصارو چې د مونږه شاته بیان کړو نو دې بیعت عقبه نو په دې کې دا ابو ایوب انصاری شامل والله پته نه لګي څوک وایي دې په بیعت عقبه ثالثه کې او څوک وایي په اولاد کې څوک وایي په دویمه کې وایي چې درې ورته
دا ما کومه ولا د ترکسان را وسته بیا درې ما عقبه کې اپیلان سره نو راوستي دي نو دې شریک په بیان دي عقبه کې لکه کعب بن مالک چې وایي عزت په بیان دي عقبه کې شامل بیا جیبه داروا چې رسول الله مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړ نو سهیلی شو دې تقریبا په قباء کې دی اته جمعه جوړ مسجد قباء نو بیا روان شو مدینه منوره ته قباء د مدینه یو 300 کیلومتر بهر نو چې مدینه تراته په لارې غټه استقبال یو شو ډیر راغله زنانه په کوټو ولاړې وې په دیوالونو سرونه چې کړیو او لار دروته د مخته پردانه ودانه زمانه او ماشومان سره تبلنا او طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع داس شیو لري نو نبی علیہ السلام چې مدینه ته داخل شو نو هر یو صحابي وی زمانه ما سره دوی د صحابه خپل میاس کې سره په دې بحث شروع جاوې ما سره رسول الله بارک فرمایي دعوها نمازو کړې ده انها مأموره دې د الله طرف نه وځي چې چا د کور مخکې سم راستا دا نه نو مخدرات لا او د ازمکه به ولا واقعي حضور پاک سره کړې ده حضرت ابو ایوب انصاری د کور مخکې سم راستا نظر بیا پاسه چې پاسې دا نو داسې په دې کوڅو کې ګرځېده او د ځمکې به ونیوله نو واپس راغله او مخ ځایله نو دا ابو ایوب انصاري د ټول په مخ کې سم ناسته چې سم ناسته او شی وغځوله نو د رامنډه کړې او د رسول الله مبارک سامان یې پورته ده نو ورکړه دې راشي رسول الله مبارک ته وایي فرمایي چې ابو ایوب د کور په منځله د پر سملا او د بلان دی دا کمال د ایمان راځي نو کله پر چې دې راشه ولا په ایمان استاد په دې کور پر کېږي راځي په دې کې چې لګانا مناسب نو د پر دې راشه د بلان چې من بنو تاسو به ښه نو دې په لپاره وخاطر به خلا ته وي چې سړی دا مصغر کیوبا مونږ برایو حضور پاک لاندې دې ابدا مخبول يوم ببريو ما بيخذ يسكت شمت شبنا رسول الله مبارك دي مو بين جوز واقيلهم الجبر نو يمن د دیوال غاړې دولې دا مو یقینو چې د نبی رسول الله نشتا په کوټه باندې اسکي نو شپه مو د دیوال غاړې ته په ولاړه دی راځه دې تاسو وایي او دې راځي پدا وا چې بار هم سره مانجیو دوه انا وره نو موږ دا په نبی رسول الله ته ونه ساتي نو موږ سره یو غټ کمبل هغه په اوبو کې کېښو چې دا په دا کمبل لاندې دې د نبی رسول الله ونه ساتي په هغه یو کمبل هغه جوړ شو او یې سخت یې خلیوا نو په یخنه کې شپه دیوال پورې دی راځي نو سره ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ارزو په کې الله رسول مونږ دا کار وکړي دې دې نه نو سره ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رجوع کړه چې څه شپه په دیوال سره تیر راغلی تاسو به برشه وي حضور پاک بیا فرمایل چې زه برشم تاسو له تکلیف دی تاسو له سړی دیږي کور دې اسان نو خیر دې اجازه ته تاسو له ماته پاسه سماله سممانه نشته د پیغمبر مبارک دلا په مستیا او حضور پاک مبارک وسره او وفاء الوفاء بتاریخ دار المصطفى دا پسرور جلدو کی کتاب نے علامہ صاحبودی لکھے دے ما سرشتا هغه کې هغه یو بل واقع دی کړی ډېر دلچسپ وی دا یمن یو بادشاہ توبا ما تاسو ته ویلي دی بل د بادشاہ لقب په توبا هغه یو توبا چې وو هغه نه مملي کړی په معنا یې په دې لار کې دی
وسره خپل خلک مو دا عیسائی بادشاه و دا ته دمه وکړه نو چې دمه وکړه نو چې د سره کوم خپل نمازت مولیان او غیره باغی ورته ویل دا چې موږ کوم ځای باندې دمه وکړه زموږ کتابونو کې دا راځي چې دا هغه ځای دی چې د آخر زمانې پیغمبر بدل ته هجرت نبی آخر زمان بدل ته هجرت وی تاسو پوره تحقیق وکړئ نبی خپل کتابونه کولاو کړل او پوره تحقیق یې وکړ وی صاحب زموږ دا آیت دی چې هجرت بدل ته کوي نو دې تاسو چې موږ دا مهدي مطالب پیشنګویا ورکړو چې راځي او د عیسی علیه السلام مطالب پیشنګویا ورکړو نو دا څنګه ورګی دا نبی آخر الزمان مطالب پیشنګویا ورکړو نو دا چلو ته د سره ولې لکرو قوم وسره ویدل یو کور جوړو د اخیری زمانه پیغمبر نه یو کور جوړ سمه دا خپل دوه منځله او خپل لخر کې او خپل چې کوم مسله معاملې وا باندې کې چې لوی عالم نو هغه پکې دی راځه یو څو نو ګرانې په لاره پیدا ترې کور کې دی راشه ودا ستانه راغلی ما د اخر زمانه پیغمبر نه جوړ کړی نو کله ستار په وخت کې هجرت وکړو دا کور باندې تاواله کې او د دې یو خاطر ورته ولیکو چې دا پیغمبر مبارک بنو دا ما تعالی جوړ کما تا وړه مو چې دا هجرت کې دا ما ته پښه راځي نو دا خط په نامه ورکی او دا کور وته پرې او کدا ستا وخت کې دی را نه نو بیا خپل بچی ته وصیت وکړه او دا خط ورکړه او بچی ته دی وایي خپل بچی ته وصیت وکړي او اته پسې دا وصیت وکړي نه عالم شو نه خپل بچی ته وصیت کړي نه بچی مړ شو نو سیرا هغه وصیت کړي نو دا ابو ایوب انصاری دا هغه عالم وسوق رسول الله مبارک دی راشو نا خطه ولا ورکوي سي دا نسبت دا خط منصر پروت دی دا معنا نو گویا کې پیغمبر مبارک باندې ورچې احسان را نه لري چا کو ترا نه دی وایي نو اوس چې صلی سلام کی رسول الله صلی الله علیه وسلم مواجهه شریفه کې وبالو نو چې فارسی ورته کنه با او خې طرف ته تاوشي راسي قبلې ته تاوشي نو هلته چترۍ لګېدلې دا غټې چترۍ په یو ستن کې حکومت راغلې نو دا لومبۍ چترۍ دا چې کومه ستن ده نو تاریخ لیکي چې دا د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کو په دې کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم نو بیا ځان یې کورونه جوړ کړل امهات المؤمنین عائشه صدیقه یې په نکاح واغشته هغې یې جوړ کړ حضرت سوده خو سره د مخکې په نکاح کې وه هغې یې بیا خپل کور جوړ کړ نو بیا د ابو ایوب انصاري د کور نه داخل شي او دا لوی مجاهد ابو ایوب انصاري دې د استانبول په غزا کې د قسطنطنیې په جهاد کې دې زخمي شوی او بیا په استانبول کې هم دغه قسطنطنیې په جهاد کې دا زخم باندې مړ شو نو اوس په استانبول کې په ترکیه کې راځه خبر او بوډا سپین ګیرو په ظاهره پورې جهاد کړی او د زخمي شو مړ شو استانبول ترکیه کې خبر او ناشنا ته وایي چې کله حکومت بادشاہان بدلیږي یو بادشاہ په ځای بد راځي نو تاج کوشي د قبر سره خواږي دا ابو ایوب انصاري قبر سره خواږي د بادشاہ تاج کوشي کې دا هغوی رواج او دا دی ابو ایوب انصاري نوم شو خالد بن زید رضی الله تعالی عنه دا خو مثلا احوال د روات د بیان کړل او ما تاسو ته وایي چې راویان ټول صفات دي نو حدیث د درجه د صحیح ذاتی دی کته چې سفیان بن عیینه نو ما خبر خلاص کړه چې راځي قری کته مدلس د حدیث صفات نه کوي ما خبر خلاص کړه نو یو حسنات ذکر ذاتی شو د صحیحه لذاتی
خذ براش شرح الحديث كوكو. قال أبو أيوب الأنصاري قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم سوري إذا أتيتم الغائط إذا سورة شيء غائط ستوى غائط مخكت اسمكي توي مكان منخفض مخكت اسمكي توي عموما وسط غائط بإطلاق والبيو تسماتي ولي ځکه باندې چې یو د اسمات لري مورې ته نه خېږي او مونډه ته نه خېږي چې ورې لاري د پاسه او د اسمات ما چې هوا مې ټول کیسه خلکو ته ښکاري او خلک مې ویني خلک چې د اسمات ته کېنه وایي کنه د تعلیم مطابق قبل مکه ته کېنه چې اولې او ذکر د محل او مراد ته حال شو ذکر د محل مراد ته حال شو غائط اخکت ازمکا ویو خبر بتاسو دے اختیاشا ما تاسو تمخ کے وی دیتا سرعت تنزیح و یاد دے کہ کدا او دسماتی دے نو قول نمی غشتاو نو دادا لفظ قبیحو نو تعبیر کدی او مانا قبیحنا بلفظ غیر قبیحا نو اخکت ازین جور ازین فلا تستقبل القبلة استقبال مکہ میں قبلے استقبال مختول ہوتا دا قبلے قبلہ ستوا قبلہ پر لغت کے الحالة التي عليها المقابل پر لغت کے الحالة التي عليها المقابل لقد تا مقامك ناس زما دي حالت قبلہ ہوئے تمام مقامك ناس استاد حالت تا قبلہ بلغت کی حالت نو چې مقابل په لمحان سما تا تمام د زماده حالت قبلہ استاد ما تمام د استاد حال تا قبلہ او په اصطلاح کې بیا ستوي المكان الذي يتوجه اليها المصلي المكان الذي المكان الذي بلشي يتوجه اليها المصلي مصلي مستول کی اړیکه توجه کوي نو اوس زموږ قبله مراد کعبه مبارکه ده پر اتفاق په اجماع اختلاف کې نشته نو په لغت کې الحالة التي عليها المقابل او په اصطلاح کې څه ته وایي هغه مکان ته يتوجه الیه المصلي او اوس په اتفاق د قبلینا د مسلمانانو د قبلینا کعبه مبارکه مراد ده فلا تستقبلوا مكة قبلة بغاية ولا بول بغايته أو بول وده سؤال كوا بما كي تعطيتم الغاية راهي أو ده بغاية راهي ده سمعنا ولا كلام وارد أنت الغاية فلا معنى وجه جوار زينه أو ده بيم غاية مراد ذكر محل مراد حال ويا وتسمع دي قرينا به ولا بول دي قول ورغوتوي دا بخلينا شوا إذا أعطيتم كتاب راشي الغاية تجور زيتا لو تسمعتي زيتا هل تبسي أقبل اللغوي معنا فلا تستقبلوا القبلة باستقبال مكة القبلة بغاية فالويو تسمعتي ولا بول أو نفى بول بان تمثل الويو تسمعتي كيوم قبلة نمخكي او قواړو د سواد کې ګور هم په قبله ته نمخکې ولا تستدبروها او قبله ته بشاکه هم دا ولا بول کې دالا تاکید د مخکې لا نه ځکه د لار ضرورت پکې نشته بس یو لا تستقبلوا کې لا نه کنه دا څه پکاوه لا تستقبلوا قبله بغايه وبول لا تستقبلوا القبلة بغاية وبول ذكر قانون دار ما قبل معطوف عليه معاد بمعطوف کې لا تستقبلوا غاية سرم لگاوا او لا تستقبلوا بول سرم لگاوا دا بل لا تاکید شو بس استقبال مکوي قبله تا بغاية قلبه او دسمانتي ولا بول او ورقوټي نه ورقوټي ولا تستدبروها شام متمکوي قلبه او دسمانتي کې نو قبله ته بشانه کې او کله کوټه کې قبله ته بشانه کې ولكن شرقوا او غربوا مشرق تمخ کې یا مغرب تمخ کې دا بل سوال راځي سوال دا راځي چې مشرق تمخ کې دا مشرق دی دې ته مخ کړی نو شاته دې قبله ته راغلی
او کچر د مشرق ته شاکړه نو مخته قبله ته او د مغرب ته مخ کړي نو قبله ته مخ شو د مغرب ته شاکړه نو قبله ته شاشه نو ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې شر او مغرب دا خطاب اهل مدینه ته جواب اعلان دی دا مستنره مدینه منوره دا مکه مکرمه په شمال کې ده او مکه په جنوب کې ده دا سپارس کې د قدمه د بیت الله دا سپارس کې د بیت الله دی ګور دما د بیت سپارس کا بیت الله دا مکه او هغه دیوال مدینه منوره ده دا دما د بیت سپارس کا بیت الله شریف او هغه مخامخ دیوال سپارس کا شمال کې مدینه ده نو ګوره مدینه په شمال کې شو او د مدینې نه مکه په کوم طرف کې شو په جنوب کې شو نو هغه دیوال والا مغرب ته مخ کې بیت الله ته مخ او شان نه او د مشرق ته مخ او شان کې بیت الله ته مخ او شان نه دي هغه کې چرته جنوب ته مخ کې بیت الله ته مخ نه دي او کاوی شمال ته مخ کې اقوا عثمانو طرف ته بیت الله ته اشاره ده ویږي په ولكن شرقوا مشرق تمخ او شاكه دوارو سر الله كوا او غربوا مغرب تمخ او شاكه نظام احترام چاہتا دي مولانا اهل مدینہ ہوتا ممتنہ دي ممتو مغرب تمخ کرو نبیت اللہ تمخ راضی او مشرق تمخ کرو نبیت اللہ تمشا راضی دا جواب شو دویم اعتراض او جواب قال ابو ايوب الانصاري فقدمنا الشام وهم شام تلعب وصاع تناقيت لگاو او شام فتح بعد خلق بھی تجارت تلعبنا نا تجارت تنری لا یو تاویل استا بادشاہ نے ایدولی کرے وزاتا جہاد تلعب شام فتح فوجدنا مراحیلا مقبون دل مراحیل بیت الخلان دے ماتا ستاقلو نمون بیلو خان یو پکی مراحیل دا مرحاس جمانا مرحاس مفرد دے او مراحیل جمانا رحل وینزلو داوائی رحدا یرحلو رحزان بدباد سرا وینزلو داوائی غسل وینزل نو بدے کے خلق او دسمات دی نزان وینزلی نو زکا مراحیل بدا نو بوز پکی وینزل ویکنی نو مراحیل بداوی لیشے او سړی پکې پټونه ځان وځي دې پروا نشته لکه حمام وتولې وای ګرمه او پکې خلک استعمالي نو بوړي کې تو ګرمه استعمالي او بیا وته حمام لکه چې کې غالبا پکې ګرمه استعمالي اگر نه استعمالي حمام وته نو کته پکې وینځل نه کې پټو او کاغذ ځان مچې نو وسو سي دا نه دي ور بیا ما سمعت تنزيه رانا چې یو قبیح شینه تعبیر کوي ولفظ غیر قبیحه باندې منقول د مراحل بیت الخلاګان قد بنیت جوړ شوی مستقبل القبله قبله ته مخ زمون په اسمان دی ګاو زمون محکم پارات قبله ته دا ولې دوی جوړ کړی یاري شاید هم ته پروسه پتا وته نو او کې شرعي وته نو سم مسلمانانو په دې جوړ کړی بدن حالف عنها هم بالانحراف دو عنها دوار معنی کولی شي انحراف په دې مراحل نه کاوه عنها دې مراحل تکاوه داغی نمسک دوغی کی رمنا ماتاو جگہ بیا قبلی تمخرات بار ممکاو اغی کی رمنا کو بیا قبلی تمخرات بار ممکاو او یادن حریف عنها کہ حد من قبلی تراجی کو من بے انحراف کو دا قبلینا یعنی اوتس پا اغی کی ماتاو اوتس پا کم نے ماتاو اغی کی ماتاو ومن بتا سے لکتاو شوبا کی لگا اسم یو کماو تگیدی یوزے لگیدی او داسې قبلې ته مخې او چې ته په دسمات کې کېږې نو داسې تاو شي فقط قد یو کې په مخبل طرف تمام نو ان انحرف عنها کې ضمیر مراحل ته مراجع کولی شي او عنها کې ضمیر قبلې ته مراجع کولی شي موږ به انحراف کوو د مراحل نه هلته ونلګو قبلې ته مخه بل ځای ومکاو او موږ به انحراف کوو د قبلې نه هم هلته مکاو خو توبه شو ونستغفر الله او موږ به د الله نه بخښنې کوو استغفار بانتا و ده استغفار ولی که بخانه ولی ده اللہ نموار
بعض علماء وينحرف عنها ورماني وانا جيبهم ببارك وذلك بالانحراف كو يا من ببديك دلنا كو وقبل بالانحراف كو استغفار من بيت البانير مسلمان دربارا إذا كم مسلمان جوړي کړی دی خدای ته په یو باندې د ګناهګار کړي خدای ته په یو باندې د ګناهګار کړي ویلي په هغه استغفار چا نه پروايا کأدینا من حرام کو وجه تو کله تلینا استغفار د باندې مسلمانانو لپاره خدای رقم ټول خبره ځکه دا انسانان وتا دا وی جوړ کړي نو څو کوئی باندې مسلمانان دغه دا جواب کوي دیم جواب سره دیم جواب داري چې موږ په انحراف کوو دینا څنګه په انحراف کوو موږ په لکسان سجده ځان کوو لکه تاو کړه هغه کې مونږه تنګو دیم تعویل کې عن هذا من قبله درجه کا هم مغی کې کا تو انحراف پر تکاوی نه او تو پورا کامل احترام نه راځي نو موږ سره د استغفار او نستغفر الله چې الله کا پورا انحراف زمون نه راغلي راځه معافي وکړو کوئی شی په هغه نستغفر الله مقولې یا وځي چې موږ په انحراف کوو یو سختاو په شول باندې او بیا هم کامل انحراف نه راځي چې کامل انحراف نه راځي نو موږ نستغفر الله الله بخنه وکړو چې موږ کامل انحراف راځي او د ټول نه خپل جواب درته درکوم ادا اذا نستغفر الله مراد او قران کړه یاد دي د دې مراد دي او قران کا اذا استجابه زینا فاسي او تو قران کا وې هغه ته ویل دي یو بل جواب علماء کړه زمانه د په درته وې ما هغه څه ادا چې موږ په ضرورت توجه نه پدې کې کولو بل ځانو نو قبله ته مخراج د ضرورت توجه نه موږ په دې کې کول نو زمون په قبله ته په مخراج ضرورت کو وذر مستقبلنا وخنا هو ير گناہ کو اللہ معاف کا سو وجہ شوی ہوا ہے سمعوا اليوم لازم بين حرام كودة التبرير يا هذا المراحيلنا استغفار من كودة قليل مسلمان يوم كمزوري شو بين مزوري يعني هكذا ممكن مراحيل تنادر على التبرير ده التبرير هم لكن حرام كوم بابك الدنا او استغفار من كودة دي وجهة كامل الحرام فانا نغير دريم مزوري جمع بد غفران كامل او رقلاس اشوان او سلورما خبره ده سلورما ده چې موږ په انحراف کوو عنها صدینا د څه خو اوس د ضرورت توجه نه وکړ انحراف ونه شو موږ به انحراف وکړو وکړو د ضرورت توجه نه انحراف ونه شو نو موږ نستغفر الله د الله نه بخښنه وکړو بهر کې دا په حدیث معنا شو اوس براشي مسائل مستنبطه ولا دا حدیث ته یو مسله خدا معلومه شوه چې د دې ذهنو او د اسمات د ذهنو غایب یو خدای معلومه شوه اذا ته مونږ غایب دویم څه معلومه شوه د رسل غایب دا معلومه شوه چې اطلاق یې په د اسمات کې مسائل وباسه چې دا او د اسمات د ذهنو غایب او بهم سو بغایتین بهم نه معلومیږي چې او به او د اسماء د غایت ویل شي مجازن خاص څنګه ذکر د محل مراد نه یا صنعت تنزیه دا دوش دریم د سمارو مشا قبله د استقبال او استدبار معنا د غایت او خبر دا عبارت الناس تمام لا تستقبلوا امر دي
عبارة النص معلوم شو خاصة كتاب الله دي استقبال بكرة قبلين تقنائي توقفون عبارة النص معلوم شو قبلين تقنائي توقفون الاستقبال ممنوع دي حرام دي بالكل كتنا براتي وصفالو كدلتا كتاب مخ كبير كم نهي وآداب وكراشي لمكروه تنزيل فارضات يعني ما بيجو كلام جبت أمر راشي فآداب وكي مداد استحباب فارضات أو يا نهي راشي فآداب وكي مداد فارض كراهية تنزيل لكوي بكما كوتا جديواني مجد باندي نمسل الله يا فولا رسبلي مبخو كما مداد آداب وكي نهي را مداد حرمت تفارض كراهية تنزيل فارضات كراهية تنزيل دا مانا خلاف الأولاد یا پایو ساو مسکا نو که پدریو ساگان دیو بوس کرے نو هم ٹھیک داو که پایو دیوس کرے مکروه تنزیل خلاف الاولاد حرام نه نو آدابو کې امر استحباب لرازی او آدابو کې امر جا لرازی مولانا صاحب نه دا مکروه تنزیل بیان کرا تدویل کېږي خلاف الاولاد بیا دا وته حرام ولې او آداب الاستنجاء لکه پرون چې تیر شو کدا الحمدلله الذي اذهب عنه الاذى قمنا بګناهګارېږي کدا مقامك قمنا بګناهګارېږي کدا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قمنا بګناهګارېږي ولې آداب دي مستحب دي کدی وي او کدی ولې ګناه پکې نشته او دا خو د تکلیف تمام له ګناهګار یو اشاره کړه ګناهګار کړه او حرام ولا نو سوالو کا چې تا چې نه په آداب کې د حرمت د مکروه تنزیل لري خلاف الاولاد دا ولې وته حرام دي ما دا ګورل در حقیقت ما یو لکه خاوي وکي ما وی چې آداب یاد دي کنه او د عبادت کې راغلي عبادت کې راغلي یعنی آداب د معاشرت دي آداب د عرف دي نو هغه کې راځي دا او چې کوم آداب داسې دي چې د عبادت سره تعلق دي کوم آداب داسې دي چې سره تعلق دي یو عبادت سره د کومس کې آداب دي مسجد دې تمام آداب دي هغه د وجود لپاره مسجد ته وی آداب دي یو خبر امر کړه هغه وکړه چې چې ما او حرام شي ودلت آداب دي وتعلق دي بيت الله سره او الله من يعظم سنري شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عبادت بيت الله تمخنول عبادت تبارك بيت الله عظمت ختميږي دي استغفار او استغفار سره بيت الله عظمت ختميږي او مدر بيت الله د عظمت امر شوی دی ولې تقوى القلوب زړه نسبت شوی دی ایمانی سره نو محل ایمان دی په پېښه سره نو ما کوئی سوال مې وکړ چې دا ولې حرام دی ما څه جواب درته چې دا آداب دي او کله دې خلاف ورته شي نو خطر د چا راځي وایا د بیت الله راځي او د بیت الله حتی حرام دی او تعظیم عبادت دی خلاص شو خبره نو مولانا سیبیو د سما جوړ شو چې آیت هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې دا او د اسمان دی دیم سمانا مې وکړه چې د دویم آیت نه مراد ذکر د محل مراد د حال او د اسمان د صورت تنزیه او مجال المستعمل شو دریم یې سوې دریم دا چې بیت الله د په آیت او په بولو نه مخکې نه وشاکې عبارت النصر معلومه شو څلورم دې معلومه شو ولكن شر المغرب چې مدینه منوره ولا مشرق ته مخکول شي او مغرب ته مخکول شي څلورم خبره شر المغرب عبارت النصر پینځم دې معلومه شو پینځم دا چې په بولو ورنه مخکې زمانه چې کشف د عورت کشف نه دی بغایت کې کشف د عورت دی بولو کې کشف د عورت راځي نه بولو کې خبر
کوتل صرف رکوټ او د سماعت دې ښکارا کې او دې په مخ کې دې طرف ته شاله بیا بیت الله ته معنا اور علت دې نه لري چې مکشوف شي نو بیت الله ته دې د بیا د سماعت کې دې په مخ کې او دې په مخ کې استاد کشف دعوت بیت الله طرف ته نه لیکن پر رکوټ او د سماعت کې دا رضات صرف رکوټ او د سماعت دې ښکارا او دې خوا دې مخ کې نو شاله بیت الله ته بیا په نو لاګر کې پټه نبی شیخ خبر نو په باورو په آیتو په دوارو کې به ما خوشحال لګي باورو آیتو دوارو کې به ما خوشحال لګي دا عبارت النص معلومه شو لیکن دلالت النص د سمالو نه تعظیم د قبله دی معلوم شي ما اشاره النص اشاره النص سره معلومه شو د استقبال او استقبال ولې معنا دي مال اشاره راکړه دا کپټه تعظیم اشاره النص سره معلومه شو چې د الله د قبله تعظیم پکې دا ته معلومه شو ولكن شرق وغربون اشاره النص بلا مساله معلومه شو ما تقول المسلم شرق وغربوا ماذا قال أبي أهل المدينة ذكرنا ماذا قال تبقى مخدومة ولكن يمنوا أو شملوا هم تبقى مخدومة يمنوا أبابا يمين طرف مخدومة أو يا ذلك شملوا جنبوا شمال طرف مخدوم يجروا طرف مخدوم ولې یو بل خبره معلومه شوه چې د شمال د مخدوم بیت الله ته نشه مخکولې نو شمال ته خو زما بیت المقدس شمال ته زما څه دی نو بیت المقدس ته مخ وشاخې او زموږ قبله ده اوس د جومات احترام په خپل ځای کې ته راغلو او زما قبله ده لا منسوخ ده نو ځکه شمال ته مخدوم دی په بیت المقدس دی نو بیت المقدس د مخ او شا کول څه معرفه جاهز اشاره د معلومه قال ابو ايوب قدم من الشام دې معلومي کې د شام په غزا کې ابو ايوب موجود عبارت النص دا معلومه شو وجدنا مناهيدا دا معلومه شو چې بیت الله د حاضر ویل شي دا عبارت النص معلومه دي چې بیت الخلاء د حاضر ویل شي قد بنيت مستقبل القبله فننحرف عنها ونستغفر الله دې یو بل خبره معلومه دي ذكر بيت الله تمام يا شارع عليك مكة وبعض أن عليكم ما يمشي إذا بيت الله زاد کی مخه او شی بیت الله ته عليك مكة او یا چې بل باندې مشوا کاغه کې کینو مخ بل طرف ته وړه یا خدای پاک کاغه کې کینو مقصود او بل خوا او نستغفر الله ورحمه دې چې ویل کنه چې فارغ استغفار نن پکې دامه ولا نن سره ولا چې پورې حرام ترانه دي نستغفر الله پورې حرام باندې بیا سوګه کله ضرورت نه وځي نو مخ او دشاکا استغفار وایي او خلاص او د دې نستغفر الله یو بل خبره معلومه شوه دا ګناه کبیره ده دا جماعت حرام وي حرام د سره وجنا د استغفار دا استغفار پچاره د مولانا صاحب په ګناه کبیره مطلوب تحریمی دی حرام دی دغه استغفار په مرتب شو دا مسائل مستقبل وطبعا كلام شو وفي الباب عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث ابن جزع ده سرينور كبيرة حديث فهم عبد الله ابن الحارث ابن جزع وتقول ده أغا صحابي دي إذا منذ حضرت الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ملاقات مصر الشريف ده سرزمان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ملاقات الشريف ده ابن ماجه كده أو مصحيح دا سره نوٹ کا ابن ماجه او صحیح ابن حبان کی او دا معقل ابن ابي الهيثم معقل ابن ابي الهيثم ويقال له معقل ابن ابي المعقل فراو تبلش معقل ابن ابي معقل نو دا ابو معقل دا معقل لا شو کنه ابو معقل دا جاب لا شو نو ابو معقل مرتوي او دا
हैसम प्लार दे अबुल हैसम मतलब बाकी लो हैसम रोड़ी दा हदीस पर कब लेके समाअत रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत अबद तवे में इंशाअल्लाह दा अबू दाऊद के और दा अबू उमामा रिवायत दा हज़रत अबू उमामा रिवायत अभी मालूम पड़े खजा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत दा मुस्लिम के हमने इब्न माजा और नसाई के हमने और मुस्लिम के हमने और इब्न माजा और नसाई के हमने और सहल इब्न हुनैफ और मुस्नद अहमद के रे दारमी की सुनन दारमी मुस्नद अहमद सुनन दारमी और मुस्तदरक हाकिम के قال عيسى حديث أبي أيوب حديث أحسن شيء في هذا الباب وأصحه ودي مخبري أسكنا تباب روايات سوتي عبد الله بن حارث تمديد معقل نمديد أبو مامنم أبو هريرة وصالح بن حنيف تدي طولنا دي وبطولو کی داخل ہے اور دا صحیح ہے مرتبہ اصحاب السنن مضبوط ہے قبل مقارنه وابو ايوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب اصل كده عبيد الله بن شهاب بن نبي عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري بن الزهري قبل سنه تعلق لري او بني ابو بكر قال ابو الوليد المكي دا صوت دا ابو الوليد مكي دا امام ترمذي استاد الشيخ او سيقراوي دي ابو الوليد مكي ابو الوليد ابن ابي الجارود متوي ابو الوليد ابن ابي الجارود موي او دا مكي دي فقيه دي فقيه معنا مجتهد اس مولانا سے بیان دا مذاہب ہو گئی وہ زبردست مذاہب بیان کو پڑھاوا دا ہو رہا لگما تا متوجہ لیکن یہ سب امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک سری پڑھے کے اور ہمارے کا لگما تا پورا اغیوئی بلا استقبال و استقبال فصحرا کی ممنوع ہے اور ادا کو بنیان کی جائز ہے اب آدھے کتر نہ کدے اس سری استقبال کی پروانی اقتدا جائز ہے قبضے کے ممنوع ہے فصحرا کی لیکن مولانا سے تدمخ کے حدیث نے اولا مسئلہ معلومی کے انور کا ووجدنا مراحیزا قد بنیت مستقبل القبلة فلا نعرف عنها اغینا معلومی کی مراحیز بنیان کی دی غیر معلومہ کہ ابو ایوب انصاری دی مراحیز لیکن کم مسئلہ معلومی کی وایا شفا بادے کے دلنا بمکی انحراف تو لا نعرف عنها یا مطلق دیر انحراف تو او یا مطلق مراحیز انحراف ناشتان مطلق دویخان سمراحیز بلا مسئلہ معلوم شو بطریقہ اشارت النصر معلومی کی اشارت تر جب مراحیز کی دلنا بم استقبال نہیں اس راشا مولانا سے وہ دیکھیں صرف دا شافعی و دا مالک مذہب اور مذاہب انتظر ہے دیکھیں بتا دو نظر ارتا مذاہب ہے انتظر
بدے کہ شافعی و مالک سوئی کہ پابادہ کے در استقبال و استقبال جائز و صحرا کے ممنوع اور بس ایک شاہ ابو الولید مکی رضا شیخ امام ترمذی اور امام شافعی شاگرد ہیں قال ابو عبداللہ الشافعی دادا ابو عبداللہ کوئی امام شافعی را انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلة بغایت ولا بول ولا تستدبروها انما هذا في الخيافي جمد فإفاد صحراء دوائي تب صحراء کی ممنوع فاما في قلوب المبنية ارجع عربية الخلاقان جهة جولشي نو لرو لدے انسان دا پر رخصت تے بڑے خبر کے لیے استقبلہ جو تمام کی هذا من قبلة هذا في البيان دا من آپ صحرا کے جوا واما في القلم جکم بیت الخلاقان قلم جمع کلیف دا المبنیة جولشی یعنی بعدے کے لرو لدے انسان دا پر رخصت تے بڑے کی جو تمام کی و شاکا ولا مرتبط جائے تھی دا شافعی او دا مذہب یواز شافعی نے بل وسر سوچ مرگری دیوایا امام مالک جائز ہے لیکن مولانا سے دا خبر ہے درست طرح پیغمبر مبارک کو امر مطلق کرے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا برد لیکن خدا نہیں دیوئے غائط خودت جی منخفض اس میں کے دوائی وہ اس نے مراد مطلق دے رہا دسماتی دے مراد سے غائط خودت کا یہ پروغت کسی طرح بھی لکھے گی تب دسماتی دیتا لیکن اس سے مراد دی انظر عام لو دسماتی دے مراد دے غائط کو جول ازمہ کی دوائی اس نے عام لو دسماتی دے مراد دے کہا وہ جول ازمہ کی ہوگا پر بیت الحالہ کی دینا ہے حدیث ممتح دے اگر کہ حدیث بلکہ دا حدیث ابو ایوب انصاری دا حدیث راوی دے اگر سوئی اگر دا حدیث نکم مانا روایہ وصل صحرات دے اخلی ابو بے مراحیل دا فضوی دے شام کی بیت الخلا کی ورن انحراف کا راوی اگر خلاصہ جو ہمارا فاما استقم دے کہ وہاں قضا قال اسحاق تقص اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوے لوئی مجتہد دے ومذہب ابن دیکھو اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوے تا مجتہد دے لکر شافعی سے پشان ومذہب ابن دیکھو شافعی دا مروزی دے مروی تمنصوب اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوے مروزی وقال احمد بن حنبل ماذا قال له من الصلاه احمد سوي قال احمد يوم قال لزمن ماذا مشتا ماذا قال باستقبال ممنوع ده صحراء کی بھی بنیاد کی استدبار جائز مطلقاً صحراء کی بھی بنیاد کی سمجھ ہوئے اور امام شافعی و مالک پس پر ہوگا وبنا او صحراء یہ کہنا استقبال دوڑا ممنوع دی با صحراء کے اور دوڑا جائز پر بنیاد کے او احمد سوی شافع استقبال ممنوع دی صحراء کی بھی بنیاد کی او استقبال جائز دی صحراء کی بھی بنیاد کی اگر پر استقبال او عدم استقبال تقبل او نعام دی وہ صحراء کی بنیاد دا یو قول دا احمد دی او دا یو قول دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا یو قول دا احمد دی دا احمد طور اقوال مشتا دا خودلی کرده ولا يقول الإمام ابو حنيفة رحمة الله عليه وقال أحمد بن محمد إنما رسل من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بغاية أو ضرر. البيع تسمع ذيك قولي استقبال ممنوع رخصات استقبال كذلك رخصات بس أحراري كمنيان فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها يا فلا يستقبلها لو صريح وتنمى كأنه يا أحمد لم يرى في السماء ولا في الكريم أن يستقبل القبلة استقبال جائز لم يرى هذا ساعة إذا ذكرت لم يرى راشي نو يتصور بني مراد بين دقائق يتصور بني مراد بين دقائق اعتقاد لكن اعتقاد لأنه لم يرى ولكن اعتقاد نجد بصحراء الكريم کے استقبال نقل شبه مشبه بصحراء الكريم في استقبال ممنوع او بصحراء الكريم في استقبال جو جائز هذا جاء قول مولانا ده احمد يوم قول ده جاء قول ده وسلام امام ابو حنيفه شاذ قول ده خير المسجد باب ما جاء من الرخصة في ذلك بيان مذاهب الأدلة على الخبر والاستقامة رخصة في ذلك في استقبال وفي استدبار کے محمد بن بشار في شعر بندار وطبع ما بندار عالم فائد طبع تاسع هراوي محمد بن المثنى هذا الشيخ محمد بن عبيد بن قيس أسد محمد بن عبيد بن قيس بصري
ثقتون او د ټولو صحاحو ستو راوي دي د ټولو صحاحو ستو د امام بخاري شیخ دی د امام مسلم د امام ابن ماجه نسائی ابو داود د ټولو شیخ قال دواروي حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير صوت ابو العباس كنيانا ازدي وتوي ازدي په یمن کې علاقه ده ازدي او بصری موتوي ازدي اخره کې بصری ته راغلي وهب بن جرير او ثقه او د ټولو صحاح راوي دي ولدا بار بار راځي ته ځکه ها وهب بن جرير ابو العباس ازدي بصري اصل خاندان د ازدو د یمن بیا بصری ته منتقل دي بصره کې مړ دی ځکه بصری وته وي او ثقه او د ټولو صحاح راوي دي قال حدثنا ابي جرير بن حازم جرير ابن حازم تم ثقه او د ټولو صحاح راوي دي ثقه او د ټولو صحاح راوي عن محمد بن اسحاق اي مولانا رضوان بيكا وي محدث محمد بن اسحاق نن بيكا كان وي محدث اکثر علماء متصل صرف دري علماء متضعيف وي يو ابن حبان يو ابن معين ابن حبان ابن معين وتا ضعيف او امام مالك وتا سوي دجال من الدجاجلة مالك سيوي دجال من الدجاجلة او مالك سيوي إن قمت بين الحجر والمقام لحلفت أنه كذاب دجال وإن مقام إبراهيم او حجر أسود فمينسكي قدر يدما حجر أسود او مقام إبراهيم لحلفت أنه كذاب دجال تخلصنا يحيى ابن معين في جرحكي يحيى ابن معين او ابن حبان في جرحكي او امام مالك قلتا سے جرحكي التبري سرطة ودروا كذاب دجال غير خطرناك لفظ او ان قمت يا لو قمت بين الحجر والمقام لحلفت انه كذاب دجال لكن دماغ پر يوصل زورتا ضعيف نبي امام بخاری در رواتونه ده امام مسلم در رواتونه ده ستاره دلته اگر چې په هغه روایت کې راغلی چې زموږ د هغې روایت زموږ مخالف دی د مسلک زموږ مسلک مثلا مخالف دی وګورئ زه درته یو ټکي وایم دلته به ځان سره نوټ کړئ زه دلته د اعتدال نه کار اخلم زه حدیث ته مسلک نه تابع کوم مسلک د حدیث تابع زبيزاي براويات من كم راوي دا شافعي با دليل كراني دا احمد دليل كراني دا داود ظاهر دليل كراني او دي سيقيد متصفان دا ولي دا خپل مسلک دا تقويت تفارا براويات حقا حالانکه زمون المحدثين دليل کی روایت کمزور دي ولي بمحمد بن اسحاق دي او دي بمحمد بن اسحاق دي حق نه لیکن د انسان دلته هغه پیدا لامه غواړه ښه صبر وکړه یا هغه علما په کې اختلاف کوي موږ څه کوو هغه لږ صبر وکړه کېدای شي ورځ په ورځ درته وایي صبر در باندې ګران دي شي زموږ انصاف دا دی چې دا کوي محدث زما خپله لیلانه او دا دوی ثقه دي او ډېر لوی لوی علما یې توصیف کوي ٹھیک ده امام مالک به د ده نه سلیدي کېدای شي انسان دی ومونږه لوی د دې مقابله کې ډېر لوی محدثین د مالک په مقابله کې د یحیی بن معین او د ابن حبان په مقابله کې څوک موجود دي ګڼ شمېر ډېر لوی محدثین دي یو ته ثقه وایي نو د دې جرحانه ورپسې دا بل څوک دی ورپسې بل څوک دی ابان بن صالح یا دا ضعیف دی ابان ضعیف دی نو حواله درکوم ابن عبد البر هم متضعيف وي ابن جريج ابن حزم هم متضعيف وي ديك ده بعض علماء الثقة وي وأنا كم دي يسوق ثقة وتر الدليل دي كم ما سوى لتا ابن عبد البر ابن حزم متسوي ضعيف وتر يحيى بن معين
ضعیف وته وایي. امام نسائی ضعیف وته وایي. امام احمد څه وایي؟ وی احادیثه اباطیل. ډېر لوی محدثین ضعیف وته وایي. ما له حواله نه ورته بعضې ورته صحیحه وایي. هغه چتان بعضې کسان دي. موږ ته ضعیف وته وایي. څوک ورته ضعیف وایي؟ چا به ابن عبدالبر دویمې څوک وایي؟ ابن حزم درېیمې څوک وایي؟ ابن معین یاد شو؟ ابن معین هغه ورته ضعیف وایي. امام نسائی هم ورته ضعیف وایي. او احمد ابن حنبل څه وایي؟ احادیثو اباطیل ضعیف شو. عن مجاهد ابن جبیر امام التفسیر دی. مجاهد ابن جبیر امام التفسیر دی. لوی محدث دی، مفسر دی، د ټولو صحاح راوي او د اجل او تابعین نه دی. دی راشي بخاري کې تفسیر ډېر روایت ده نه دي. من اجلة التابعین امام التفسیر او د ټولو صحاح راوي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه انصاري الخزرجي. حضرت جابر انصاري الخزرجي. انصاری او خزرجی او د پیغمبر مبارک سره کثیر الملازمه دي او پلار او دې ټول صحابه دي. جابر بن عبد الله او په ټولو غزواتو کې شرکت کړی. وخت کې پلار شهید شو بن عبد الله نسب عزیزان قال نهى فرمای جابر نے نهي وکړ نبی علیہ السلام ان نستغفر القبلة جمع استقبال من قبلتا فبول مان دیکھیں صرف باول نے فرأيت وقوع النبي عليه السلام قبل ان يقبض مخکې وفاتنا ان مصدر په فعل داخلي فعل په تعویض مصدر ګرځي نو مضاف الیه د قبل شو. مضاف الیه د قبل شو ځکه ان مصدر په فعل داخل د فعل په تعویض مصدر مخکې داخلي چې وفات شوی دی یو کار يستقبلها يقبلته محقق. هذه حديث سماع المشروع شابه رسول الله مبارك استقبال القبلين ما نقل او يوضع بلکہ تعظیم القبلة معلوم شابه اشارة النصر سماع المشروع تعظیم القبلة او بل عبارة النصر سماع المشروع اذا وفات يوم كان محكي ماجد استقبال لك والذين لا معلوم لك استقبال دا وسطانه شو او دا منع محکانه شو. حدیث دو معلوم شو چې منع د استقبال حکم متقدم شو وای کنه او دا جواز کله شو مولانا حکم متأخر. نو مخکې ویلو چې په یو حدیث کې او حکم متقدم او متأخر راغلی دا روبې منسوخ او دا بهم څه جو ناسخ او دا نسخ صریحي ده ځکه یو ځای کې تصریح شوی استقبال منسوخ دی دا معلومه شوه. لیکن دلته صرف یو جواب کوم نور به سبا خبرې کوم چې حدیث ضعیف دی امان ورکړي یاد لري محمد بن اسحاق نه یاد امان ورکړي نو حدیث ضعیف دی. نو حدیث ضعیف باندې نسخونه نه ثابت. وفي الباب عن ابي قتاده وعائشه وعمار ابو قتاده روایت کوي کې ځان سره نو وفي الباب عن أبي قتادة الله أكبر. Oye, dah bukan kata harus teman dan kira lawan deh. Kau lawan deh, tadi harus lawan deh. Terus anjab dengan Nabi kata dasar kan? Berproses, dah itu ini kita dah telah sesuatu. Atau Aisyah Siddiqah riwayat tu, azan sanad ka. Dah Aisyah Siddiqah Ibn Majah ke. Tahu berapa alfaz semua. Dah Aisyah Ibn Majah ke. Tahu dah Ammar riwayat. Tabarani Mu'jam Kabir ke. तो अम्मार रिवायत तबरानी मौजम है
كبير كده. قال أبو إسحاق حديث جابر في باب القبر حديث حسن غريب. حديث حسن غريب لا يتفقه ولا حسن ولا ضرب ضعيف كيف ولا حسن ولا غريب دي أبان ده وجه وذلك ما سؤالك إذا هو كتاب العلل كبير إذا ما قلت حسن فأغي يا طبعا غريب لي فهو يدرس ندون منقول يا عزيز يا مشهور فما جواب كله أغا حسن جبل قيد السنة أو جبل قيد غريب وسرار يعني مصطلح لقوم خالي أو مصطلح لقوم غريب كذي عزيز ومشهور كذي شيء. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة سلي عبد الله بن ضعيف راجل. ألقى آيات صاحب ابن لهيعة سلي عبد الله بن لهيعة ضعيف. إذا مثل قاضيه لا شك في ورعه وتقواه. وذلك كتابنا سودي للغريب. فدياتنا بلغيا وخطا كذا. لا شك في ورعه وتقواه. وكتابنا سودي للغرياتنا بلغيا وخطا كذا. مثل قاضي بالاتفاق ضعيف ابن لهيعة. سوف عبد الله ابن لهيعة. ولذا ضعيف رابعا دربار ديادهم. dan dua dia Aban ibn Salih ada ya kena ya kan dua biar dia untuk mazigar menjadi lagi yang kita terjadi Aban ibn Salih pem sokyo Aban dia dia Abdullah ibn Muhammad ibn Abi ya jadi tashu ana bin Zubair da umma ke dia dia muhaddis di atau masyhur tabi'i an Jabir al-Tirshu ana bin Qatada Abu Qatada masyhur sahabi di halat berashid مشهور صحابي يقول قتادة لأنه أدار في باب النبي صلى الله يقول مستقبل القبلة. begitu tadi ada sehari teman-teman ada masyhur yang Peygamber Mubarak Jibril termakili dan semacamnya jawab manusia أخبرنا بذلك لا الإمام الترمذي تفرد في روايات لا معلق رواية تروي بها متصل دي لا معلق دي لكن ابن لهي أو الإمام الترمذي تقول الفاسرين معلق غيره وسلام متصل حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد البغدادي الشبلي قال أخبرنا ابن لهيعة وحديث جابر عن الإمام أصح إذا ربيت جابر رواية لا أغلب أصح معنى راجح تقول تقبل حسن ويلي أصح معنى راجح إذا حسن ويلي ضعيف أبان لبقية أصح الحديث ابن لهيعة لدينا خير راجح ولي ذكى ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث المحدثين بن ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. يحيى بن سعيد القطان وضعيف وبه قال حدثنا هناد الشيباني هناد ابن سيرين راهب الكوفة الشيباني قال حدثنا عبد بن سليمان عبد لقب عبد الرحمن بن سيرين أسلمه كعبد لقب بن سيرين عبد الرحمن أو دسماه ستورة ويله ليس ستورة ويله قال عن عبيد الله بن عمر أبو اليمان كنيدا عبيد الله بن عمر أبو اليمان كنيدا ada kata Ume jane Ubaidullah ibn Umar taplano me Umar de dedikero me Hafs de sale shayfe swad Hafs aw dedikero taplano me Asim de aw da Asim taplano Umar ibn al-Khattab de sanga jwalaka Ubaidullah taplano Umar ala Umar taplano sale Hafs shayfe tawba baradi ya to shi tali odre de to bi adi عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب. बाहर के बाद उलमा ज़ईफ़ वर्तवी और बाद इस्तिक़ा वर्तवी عن محمد بن يحيى ابن منقذ ابن حبان محمد بن يحيى ابن منقذ ابن حبان سيقرأ في الخبر فكر اشتري سيقرأ صبتهم عن عمه جواسي بن حبان لي صحابي ابن الصحابي واسع صحابي حبان قال ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر رقيب يوما مقدم يورد على بيت حفصة تقبل خوف کوٹا باندې بل روایت بخاری کا على بيتنا راضي نو خبر ده خوف خلق بل کور وای او ختم ورأيت أمي النبي عليه السلام على حاجته الناس تقبل حاجاته على قضاء حاجته مضاف قدرنا مستقبل الشام شام تمخون كيو او مستقبل الكعبة دي الله کی شام کم دے شمال شام کم طرف تو دا سے فرض کرا کلا بیت اللہ
mata gua au ala Madinah Munawwarah ala Madinah au da Uthman lagi di ala dewan Madinah ka Uthman za Syam Baitul Maqdis de no mustaqbil al-Ka'bah de mata gua kan jadi khashashi no kam mahshu Syam ta kana ya am misal dar ko Madinah shimal ta Syam shimal ta de namakina نسوي مستقبل شام تو بيت المقدس تو مستقبل كعبة تو هذا حديث حسن صحيح أو جهد حسن صحيح ما يريد بيعرفه إذا كان في مسألة ما يريد شيء يوم لجات السطر فردي مسألة فقولة بحثيش هذه قولة كهذا ليه بيمسو فقول كتلنا أو نسمع كوال أبو داود رمي حديث بينه أبعد في المذهب يعني كلام और निर्मिली की मामलाशी लरे बताओ आबाद हालात दो बर्तावे चुवाने आबाद हालात की आबाद समझता रोजिलत तेरे नौकर की मानता और जिलत नहीं जनवार भाषा बारान दे गर्मी दा दुश्मन दे रोजर दे और मानता ताउजर नहीं बार मानता हजार दे और मानता सफर दे बार मानता अगर जुदा हालत दा जुदा तो देना समाज होगी कि कौन के इशारा तो नस्तर दे कोई मालूम नहीं जकोर के क़ज़ाए हाजत को लेशी और बंदे समाज में शो इबारत तो नस्ता कि बैतुल्लाह ते मखशा करेगा और बैतुल मक़दिस ते मख करेगा तामा साइड ते नमाज़ नूर दे के मौलाना से ताम हमेशा हदीस होगा हमें इतराज़ात गुज़ारे के वक़्त में बन और मसाइल मुस्तक़बल में हुए और यूं मबहस पाते दे कम या होते जितना इख्तिलाफ दायम हो तो उसे मुख्तसर लेकर आता मतलब बोलना लेकर और दलाइल दायम हो और तरकीब तमाम हो राजा होती ने जवाबना तरीब ने उमर वगैरह सब सवाल इंशाअल्लाह वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिद